که ستاسو په علاقه کې په تیر شوي بارانونو کې څوک زخمیان شوي یا پکې مړی نو د هغو دپاره چې دی د KPK وزیر اعلی علي امین ګنډاپور اعلان کړو چې کم کسان مړی هغو ته به 10 لکه روپۍ میلاویږي، کم چې زیات زخمیان یې هغو ته به 3 لکه روپۍ میلاویږي، دغه شانتې چې کم معمولي زخمیان یې نو هغو ته به 50,000 روپۍ میلاویږي. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو، زیاتکر کسان وایي چې دا روپۍ چې دي دا به د کل نه شروع کیږي. نو دا روپۍ چې دي دا اوس شروع شوي دي. که ستاسو په علاقه کې څوک داسې زخمیان یا مړی یا کور ورتاو شوی نو هغه به دې ویډیو کې منشن کوي یا ورته وینا وکړئ چې هغه روپۍ چې دی شروع شوي دي او د خپلو روپو تپوس وکړئ، ځکه په زیاتکر ځایونو کې چې دی ورکړي دي، په هغې کې چې دی په سوات کې ورکړي دي، په ملکنډ ډویژن کې چې دی ځینې کسانو ته میلاو شوي دي، دغه شانتې مانسیره او په خیبر کې چې دی میلاو شوي دي، هغوی چې په 2-3 ورځو کې چې دی په دې نورو علاقو کې به هم شروع شي. نو که ستاسو په علاقو کې څوک داسې متاثره شوي د بارانونو د وجې نه نو هغه کسان ته ووایه چې روپۍ ورکړه شروع شوي دي، ستاسو په علاقه کې به ځای هلته کې لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دي دا اصلي کوي. ځکه په تېر شوي ویډیو باندې زیاتکر کسانو دا کمنټس کړي وو چې زموږ په علاقه کې داسې کسان دا مړه شوي دي، د یوې کورنۍ 6 مړه دي، چا وی 7 مړه دي، نو هغه کسانو ته چې دی د اوسه پورې امداد میلاو نه شو نو هغو چې کوم اعلان کړی نو هغه روپۍ ورکړه چې دي هغه یې شروع کړي. زیاتکر کسانو ته چې دی دغه روپۍ میلاو شوي دي، خو کمتر به داسې چې هغه به پاتې نو هغه دې لاړ شي او خپلې روپۍ چې دي دا دې راواخلي. که د چا په خاندان کې څوک مړی نو هغه ته به 10 لکه روپۍ میلاویږي، که څوک پکې زخمیان معمولي زخمیان هغو ته به 50,000 او که زیات زخمیان نو هغو ته به 3 لکه روپۍ چې دي دا به میلاویږي. د چا چې کورونه راغورځېدلي نو هغو له به هم څه بندوبست چې دی دا به کوي. نو تاسو لاړ شئ اوس دغه روپۍ ورکړه چې دي دا شروع شي او زیاتکر کسانو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو شوي.